السلام علیکم نبی ویډیو سره تاسو خلکلې وایو امید لرم چې تاسو ټول به او جوړ خوشاله وئ ژوند په مزو کې به نن لږ ورځې مخکې په چارسدہ کې یو راوالي سلاش پروت چې هغه کله دفن کړی شو د دفن کورونه باندې پلار پیدا شو پلار هغه ټول حقیقت پیدا چا کړه دوستانو کو چې تاسو د پلار د خبرو نه ځان خبرول غواړئ کو سپورې چې زموږ د چینل مخه نوی سبسکرایب کړئ خو زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر ان شاء الله څنګه مخه وکړئ زموږ خلیوان نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي چارسدہ کې د ورځې مخکې یو نامعلومه لاش پیدا شوی و چې د هغې هیڅ شناخت نه وروتې چې دا څوک ته چا قتل کړی دوستانو د دې لاش په پړانګو حدودو کې راوتی و چې دې سره اول جنسي زیاتې شوې او بیا د هغې نه بعد ډېره بېدلتیا سره قتل شوې وه پلار یې وایي چې زما د لور د نن نه یو کال مخکې طلاق شوی و په 2016 کې واده شوی و یو زوی و هغه ته هم خاوند په زبردستۍ باندې اخیستی دی خو موږ دا راپورټ په نامعلومه کسانو باندې درج کړی دی چې زموږ لور یې ډېره زیاته بېدلتیا سره قتل کړې ده زموږ لور پسې موږ ډېر زیات ګرځېدلي وو زموږ لور موږ ته نه وه میلاو شوې یو کال مخکې والا خاوند طلاق ورکړی و 6 میاشتې مخکې د کور نه غیبه شوې وه او ځینې خلک وایي چې په حاجي کیمپ کې اوسېدله او خپل کاروبار یې کولو خو دوستانو دغه د پیسو دپاره چا ډېره بېدلتیا سره قتل کړه اول یې ورسره د پړانګو په حدودو کې جنسي زیاتې کړې او بیا یې د هغه جنسي زیاتې نه بعد ډېره بېدلتیا سره قتل کړې ده دا ډېر زیات جاري وایي موږ د انصاف مطالبه کوو موږ ته به ډېر زر انصاف میلو شي ځکه چې زما لور سره ډېر زیات زیاتې شوې دوستانو دا وې د پلار خبرې خو زموږ دا ویډیو هم خوښ شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر انشاءالله څخه مخه وکړئ چې زموږ خپل یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام